باب رقیة الحیة والعقرب، لړم د پارا او د منګور د پارا مار د پارا هم دم شته که څوک پوهېږي په کنه ځان پې دمولی شي دې کې څه خبره نشته لکه څنګه د ډاکټر ولستنې وله وهلی شي دم بیا څنګه نشي کولی. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. وبه قال حدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لدى تعقرب رجلا يچه لړم یو کس وچیچو فلم يتم ليلته شپه نو پوره کړي چې چلې وکنه فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلان لدات عقرب پیغمبر سم ته ویل شو دا خبره ولا ورسولې شو چې فلانی سړی د لړم چې چلې نو فلم يذر ليلته پرې نه دولو التخا ورغلو ورپسې فقالو دوی چې اما انه لو قال حين امسك مخانټ کې دا کلمې ویلي وکنه چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق چې دا ویلي وکنه ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح تر سبا پورې به دې ته هېڅ شي تکلیف نه وه ورکړی خو دې خو دا شیان ویلو که نه دا یې نه دي ویلي د دې نه معلومه شو چې دا کلمې څه دي دا چې ماښام وایي او سبا وایي که نه خدای پاک د شپې وله حفاظت هم در نصیبوي شپې به محفوظ وي او که سبا ماښام وي به ورځې محفوظ وي وایه دنیا شیانو سره ویلی شي خو دا ورسره ویلي دا منه ده چې بس ده ووایي یار ما سره خو یې شی دی که نه نه به دې خوري سنډه به دنه جوړېږي حکیمان تللي وایي نو دا معنا خو نه ده چې سبا بادام مه خوره دا تپوس نه کوي چې هلکه بادام خورم او د سنډې تیل سره که مه خورم خورای ورسره هلکه دا خو نور انرژي درکوي او بل ځای کې ډاکټر له چې مخ ته ورغلو هلکه ما خو بادام راوړي دي که نه دا چې خوري که نه هډوکي به دې مضبوطې نوري چیز خوړل ته ضرورت نشته نفي کوي که نه کېدار شي نه دا د کم ځای نه خبره شوه چې نوري چیز کار مه لره شي دا خبره فضول ده نه هلته پیستو وله وګورې هغه تی چې ما وله شی خورې بس نور هېڅ ضرورت نشته داسې فضول خبردار شي کې خپله انرژي خدای پاک ایښي وي که نه چې دا کلمه وایي خدای درته روحاني بېله پیدې در نصیبوي او آفتونه دې محفوظې نورې ورسره ملاو کړي که نه چې څومره پکې ګوړه اچوې الوا خوږېږي که نه چې څومره پکې ته تیل اچوې که نه شی ورسره غوړېږي څومره چې ته څه ورکوې یو شي له ګریس ورکوې مغومره ښه بندېږي او ښه به وي زنګ به یې نه وهي که نه چې څومره ته کلمات وایي زړه به دې صفا وي زنګ به دې نه وهي او ذهن به دې صفا وي سوچونه به دې صفا وي او خدای پاک به دې روحاني او بدني ټولې بیماریانو نه محفوظه ساتي نو ځکه ته دا وایي چې دا څوک وایي که نه بس بیا سبۍ پرې څه نه کېږي دا نه ده چې نور بیا مه وایي نور هم ویل شي خو که یو سړي ناپاتې شو دا یو خو دې خیر د استعمال کو که نه که نور د ناپاتې شو دا پیدا پکې شته. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت إلى شيء أعرضت عن نهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها يعني دم وكان عامې ولا تیر کو چې دا څنګه د منګاره د چیچلو دپاره چې بلکل صحیح خبره ده خو استعمالوئ. باب ما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به چې پیغمبر علیه صلات وسلام کمې کلمې به ویلو کمې کلمې به ویلې د پناه دپاره او کمې کلمې داسې دي چې ویلې شوي دي مقصد دپاره نو سادي باب کې ښایي. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض چې پیغمبر علیه السلام به کله یو مریض له ورغلو که نه
نو فدعا له دعاګانې به ولا وکي او قال دا په دعاګانو کې به دا دعا ور باندې هم وکړه کنه موږ تاسو چې کله مریض ته ورشو به ولا کیسې راغلو چې تاسو پلار مخکې او غیوب نیوي کولی اوس دا خبرې ولا وکړه چرته کې مېلي خبرې ولا وکړه هلاکه کور دې وران نشه دا کلمې ولا ووایه چې قال دا کلمې به ویلې چې اذهب البأس رب الناس ای پروردګاره بیماری بوزي دا تکلیف بوزي وشفي انت الشافي شافعین دا غلطی سره لیکل شوی کنه انت الشافي عین پکې نشته لا شفاء الا شفاء شفاء اندس شفاء ولا ورکه چې لا یغادر سقما چې قسم ته بیماری پکې پاتې نشي دا کلمه به وایي چې مریض د ورشي اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك د شفاء اکاوی دی ویل شي کنه لا شفاء لا نه په جنس جوړ شي لشه خبر ولا وګرځوا شفاء اندویلی مقولی نه دا ځکه ویل کنه چې ايش په شفاء اندل ته کې وسره لګيږي مقول مطلق شو ايش په شفاء ال تسره تړل شي د مخ ته کې ساشتا لا يغادر سقما وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عبد ربه عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول للمريض ببزاقه بإصبعه پیغمبر علیہ السلام به داسې توکې راواخیستې توکاڼې ګوتې سره به داسې میلاو کې ودا به وې بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى يلي شي کنه چې ليشفى سقيمنا بإذن ربنا يلي يشفي خدای پاک ولا شفا ورکړي نو دا کولای شي ښه کنه خټ د سراوستي کنه تو کې ملاو کې بس یو خبره د خدای پاک ولا شفا ورکړي وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع يجي درد مې وبدن کې قد كاد يبتلني مړولم مړ شوم تبا شوم سترګې پرېشن وشو تبا شوم خدای مړ شوم درد دې کنه دا یو وجع دی فقال للنبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام توی چې اجعل يدك اليمنى عليه په دغه ځای دې خلاص کېده او دا مننه چې پکې وسولوا سولوا خما بس کېده او د شلاس پکې ده څه نه کېږي وقل دا کلمه وایي چې بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات دا به اوزلی اوه کنه وزلی 7 مرتبه نه به خدای پاک احاذر منه پناه غواړم احتیاط غواړم نه چې کله مې دا درې داسې اوزلی وي کنه په قلت ذلک په شفان یلو خدای روغ رمټ کما اوس به دا وایي چې لکه اقدام را جوړ شو دا څنګه خبرې کوي چې د معجزات خو نه کېږي که نه چې اقدام بس را جوړ شي سترګې غړوه نه را جوړ شي 12 ورځې وشوې لکه خو را جوړ شي دا خو پکې د خدای نعمت دی کېدای شي دوباره د اپریشن پېښ شوی ده ته څه وایې همدا خو خبره شي بله ورځې سړي وې چې دم دې کم ولا 6 ورځې پکې تېره شي جوړ شو مایله دا خو دوایي سراج دمه څه غواړي په یو ځای ښه نه جوړېږي اقدام دې څوک را جوړ کړي لیونې شوي همدا کلمې دی بس وای خدای پاک ته بهینه بچ که نور څه غواړي وفي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن ابي نضرة عن ابي سعيد ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم جبريل عليه السلام پیغمبر علیه السلام تعالی چې محمد تعالی څه شکایت یعنی بیماری څه درد محسوسوي وغیره تکلیف یې چې او قالو تی چې بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين او حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك دا کلمات وی په نیا محمد ته جبريل عليه السلام د خصوصیت ته د دین مستثنا د نور څوک ته یا محمد نه وبه قال حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن
عبيد الله عن زياد بن ثويب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي ألا أرقيك برقية جاءني بها جبريل ابو هريره سوي چې ورځ بیمار وم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته رالو چې د دم در باندې وکم چې ماته جبريل علیه السلام راوړی دی تی چې بالکل قلت بأبي وأمي ضرور دسی وکي بلا یا رسول الله قال نو دا کلمې وی بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 3 مرات دا بدري ځلې وایي دا کلمې وبه قال حدثنا محمد بن سليمان بن هشام البغدادي قال حدثنا وكيع قال حدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن منهال عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول پیغمبر سم حسن حسین من دا کلمې چوپوالی اعوذ بکلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه قال رزيل استرغا روسن استرغا وگی استرغا قال وكان ابونا ابراهيم يعوذ بها اسماعيل واسحاق ايش زمونږ ابراهيم جد امجد حضرت ابراهيم عليه السلام خپل بچی سي د اسماعيل او اسحاق عليه السلام به په دغه کلمو دماو د دومره به تر کې وقال اسماعيل ويعقوب وهذا حديث وكيع رحمه الله عليه